بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. دا سورة عبس بعد النجم وقبل القدر. بعد النجم وقبل القدر. دي سورة اعمام وي، سورة ساخه ورتم وي. ترتیباً دو سورتون دو قرآن 80 نمبر، ابو نزول کی 24 نمبر. ربط دما قبل سره سخت روز دا د قیامت، خلق به دیو بل نه تختی. خلاصہ په ابتدا کی زجر برای نبی علیہ السلام، زجر برای نبی علیہ السلام، زجر برای مشرکین. په درمیان کی دلیل عقلی برای ثبوتی دعوی، دلیل عقلی برای ثبوتی دعوی. آخر کی تخویف و بشارت. عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغراغ استرگو نابینا نبی علیہ السلام سر سنادید یو وفد ناسو دا خیال نو دا نبی علیہ السلام توی چه علمنی مما علمک اللہ یا رسول اللہ. نبی علیہ السلام دا زیل خبشو چه مجلسون نبی جنی عاجز تا سبتاو. نو اللہ دا صورت رولی دا طالب بارہ کی اللہ پاک پیغمبر تا غصہ شوئے، نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق تا خالد رضی اللہ عنہ غصہ شوئے، اصحاب صفہ بارہ کی. و اللہ پاک بار بار نبی علیہ السلام غصہ شوئے دا نظریاتی کارکن بارہ کی چہ دا خلق نظریاتی دے ولا تطیع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا. دا خلق کو ٹکٹ پسی راجی دا یو نظریه نشته ده. او چې کله وتښتېد د بیا به تښتېد. عبس وتولى نو الله رب العالمین زجر راولي، او الله رب العالمین بل څه کوم فرمایي چې واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. واصبر نفسك، ځان ټینګ کوه سره. داسې نه وایي چې هغه ټینګ دي خو ته ځان ټینګ کړه، بل طرف ته په مسله واصبر نفسك قیادت تا اللہ ہوئی. حالانکہ پیغمبر علیہ السلام دا خود تعریض دے، نبی علیہ السلام خٹنگ ہو. وَاللَّهِ وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. دسی نور آیتون ډیر شي. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. ودا تنبیه د نبی علیہ السلام. عبسا مخواڑ وتولى، عبسا تندے تریو کا عبسا، وتولى یو قطبی یو کلاحی. کلاحی چی داخلو سرم روانی، عبسا دا تندے چرسی بوٹ شی گن او خند پیشانه سره ملاویدل. دا سی شده نبی علیہ السلام فرمائی چی ان من الصدقه دام یو صدقه ده چې ته د خپل یو مسلمان رور سره بوجه طلق په خنده پیشانه سره میلاو شي، په ښکلي انداز سره میلاو شي. نو الله رب العالمین ورته سختی رولېږله. بیا به چې چېرته نبی علیه السلام
د پلار من روان عبد الله ابن مکتوم رضی الله تعالی نبی علیہ السلام وی هاذا دا غسړی دی چې د مبارک الله مال سخت خبره کړي علما لیکي چې دا غایب صيغه مستعمل کړي حبسا که نبی علیہ السلام حاضر ته مخامخ ورته ویل علما لیکي چې هغه بالکل هارت اٹیک شو حبسا یو قطبی او عبسا یو کلاحه وهم فيها كالحون عبسا چې صرف دا تندې ترشي وتولى مخوړو انجا او الاما چراغه نابینا صاحب او ما یدریک او د څه پتاوا او د چا علم ورکړل د څه پتر لعل یزکا چې ځان پاکوي دا او یذکروا یا هدایت حاصل کی فتن فوز ذکر نفور سیغت ہدایت اما من استغنى پسازوک چی مستغنیان دی فانت له تصدى تاغی پسی مخکیکی کی منڈی منڈی کی وما علیک اللہ یزکا نشتر پتا من الزام چی نپاکی دی زان خپل لرا زان نپاکی نو تا من الزام خو نشتر و اما من جاءك يسعى وڅوک چې را منډي وي تا راضي تا د پرا منډو سره او يخشى او دې ریږي د دینو مې ریږي چې پستر ګنا بنا د چرتارتاو بشه یا دې منې مې ریږي چې زمانہ به درس لړ شي پرا منډ روان نو فانت عنه تلهات داغه غافل نه هغه طرف ته ګور نو مستعد نه مخ ماړو او غافل پسې کېګمو ځکه که دې راضي او کنه راضي خو مستعد او نظریاتي کارکون با دل برداشت شي حوصله شګنی مکو کلا د سیندا تذکرہ یقینا قرآن ذکر دے فمن شاء ذکر پس چا چې خوښ شي نو دا ذکر دے خپل کی فی صحف مکرمه پاسف صحیفو عزت مندو کې دے مرفوعین اوچتنی مطهراتن پاکی دی بی ایدی سفراتن پلاس دلیکون کو ملائکو دی کرامن برارا چی دیر عزت منی دی و نیکی دی نیک دی قتل الانسان ما اکفرا حلاک دی شی انسان سن شکر دا انسان من ای شین خلق دا چیشی نما پیدا کرے دل را بے بیان کی من نطفتن دا نطفینن پیدا کرے دے خلقو پیدا کرے غلر فقط درو بے اندازہ کرے دے ثم السبیل یسرا بیلار دو ولایت ورتا آسانا کړی ده دومره کټه یا معمولی لارې باندې روزي خدای دا لار ما آسانا کړی الله نه آسانا کړی هر زناور نه یوازې دا نه هر زناور نه چې پیدا کیږي میخ نه کټه پیدا کیږي هر چرګ هغه چې ته خوري خدای میخ هغه څوک نه خوري څه کې شي چاقوش دا بسیخی رو مگه چی یا ثم السبیل یسرا لار دا معاش ورطا آسانا کردی دوان مانی دا ولادتو یا دا معاش ثم السبیل یسرا ثم ازاشا ثم السبیل یسرا ثم اماتو فاقبرا بیچ دیکھ کلا مرشی نو دفن کردی چی کنه ثم اماتو فاقبر فاده پر تعقیب الوصل چې مړ شو نو به سپاری به یک دینا ځکه حدیث کې راځي چې یو سړی مړ شو فی اول او در فقها مسلک دی د امام سے مذهب دی فی اول النهار د ورځې په ابتدا کې مړ شو نو فلا یقیلا الا فی قبره غرمی خوب د خپل قبر کې چې ډیر عذر نه او کچرته اخر د ورځ کې مړ شو فلا یبیتن الا فی قبر نشپه د خپل قبر ته کېدل کده خیری خپل قبر ته خوشاله دی او که شری د خپل ګونه لکه دا پته نشته نو جنازه یې سره ول نشته نبی علیہ السلام وکړي چې تاسو کې درې خبره یو والصلاه اذا اتت والجنازه اذا حضر فاقبر نو دلته مړ شي به جنازو شي به کټ کی دی به خیرات کړی به قبر قرآن ګرځي به څکی دا ټول ناجایز او بدعات دي چې موږ داخله کې
الحمدلله اوس ختم شوي دي. ثم السبيل يسر بها ثم أماته فأقبره. نو بعض خلق به دا مکروهاتو کی ثم اذا شاء انشر کله چې بیا کله چې د الله خو خشي انشر بیا به راپورته کی کله د سنده یا کله په معنا حق لما يقضي ما امر پل لما يقضي ما امر پوره نکړه غواده چې دې ته حکم کړی شو یا دې ته حکم کړو فلينظر الانسان الى طعامه دې ګور انسان خپل طعام ته د سره ما خېګړي کړی ان سببنا الماء صبا چاړو ما ابولرا سبن پاړولو سره ثم شققنا الارض شقا بیچرو مزمکلرا شقن فعجبا انداز بنی فانبتنا فيها حبا نوراتو کوم پای کی دانه بزغلی او دانه بمبتی وعنبا او انگور وقزبا او ترکاریانی والزيتون ونخلا او زيتون او كجوري وحدائق غلبا او باغچی ګوري ګوري وفاكهه وابا او میوه او بوسا متاع لكم استاذ دپارا ولانعامكم څور استاذ دپارا فاذا جاءت الصاخه تخفيف اخروی او کله چې راشي وقت سیرون کی आवाज صاخه وګ سیرون کی आवाज چې وقت شلی بالکل تیز आवाज یوم یفر المرء من اخیه دا مرکزی مضمون د سورۃ خلاصه د سورۃ دعوه د سورۃ کله چې بتختی سړی من عقید روح خپل نو امي او د مور نوابي د پلارنا وصایبتی د خزنه او بني او د اولادنا خدا په حق المشرکین ځکه نیکان خلق یو بل سفارش کیږي خو نیکه یو بل ور هر څه به ما زرزانه کم ده لكل امرئ دار سړي د پاره په دا ورځ کې منهم د دا ورځ منی د دوی نه یو مېزن په دا ورځ کې شأنون یو شان به دسی یغنی بے پروا کوم کی وجوهن ډیر مخونه یومئذین په دا ورځ کې مسفرتون سپین بوي بشارت ده ذائقتون خندروی بوي مستبشرا یو بل بزیر ورکه خوشاله بوي وجوهن او ډیر مخونه یومئذین په دا وخت کې آلیا په دې منو خبره دوړه بوي پریشانی بوي ترحقها قطره پټی باغ لرت قطره تورواله اولئک دا کسانو مل کفرۃ الفجر دا کافرانو فاجران خلق دے الله دې عمل کول توفیق